بسم الله الرحمن الرحيم. قال ذو قدري ولا فرمي وإذا تم له 120 سنة من يوم ولد حكمنا بموته لكبر وقريجي مفقود بيان شروع دي پرونه ویلیو مفقود هغه چاته ویل کیږي چې ورک شي د اهل عیال د مرګ او د ژوند پته نه لګي زی پته نه لګي کم ځای کې دي نو داغه مختلف احکام بیان کړیو. اوس مسله ده او غټه مسله ده چې د خزې د نکاح به څه کوو. د ښځه همداسې وفاتي که نه مخکې بل چا سره نکاح کولی شي. نو د دې دارومدار په دې دی چې د باندې د مرګ حکم کله لګي. زمونږ د حنافو رایې دا ده کوم چې قدري ملا ذکر کړي بلکې مختلفې رایې دي چې د دې مفقود مکمل عمر 120 کال شي. کله نه چې پیدا دی هغه وخت نه مجموع عمر 120 کال ته 119 کال په عمر کې ورک دی، یو کال پس 120 سال شو. 100 کال په عمر کې ورک دی، 100 کال پس 120 شو. 100 کال عمر کې ورک دی، 100 کال پس 120 کال عمر شو. دی وخت کې به د موت حکم لګي، میراث به تقسیمو، ښځې ته به ولوایي اوس که واده کینو بوډۍ ځه خپل کار کوه. اوس تاسو پوهېږئ نوره قصه که وګورئ یو ده. وإذا تم له 120 سنة کله چې پوره شي د 120 ساله من یومین د هغه ورځې نه ولید کوم ورځ چې پیدا شوی حکمنا فیصله به کوو د بموته. قال قدري ملا هداية ملا فرمایي وهذه رواية الحسن ابي حنيفة دا کوم روایت منګ ویلو دا د امام حسن روایت د امام سمنا. وفي ظاهر المذهب ظاهر المذهب هغه دا دی چې به د همومره خلک کله مړه شول موږ به فیصله وکړو چې دا مړ شو. همومره خلک نو هغې دپاره هم دغه په کار دی که نه یار چا د هغې دپاره هم د عمر تعین کړی چې عام طور خلک څومره وخت کې مري. ګوره یو ده ظاهر المذهب دا دی یقدر بموت الاقران چې مقرري فرض کېږي به په مرګ د اقرانو باندې په هغې به اندازه کوو چې اقران یې مړه شو موږ وایي دا مړ شو. وفي المروي عن ابي يوسف رحمه الله امام يوسف صاحب نه روایت دی ب100 سنة 100 کال عمر یې شو بس مرګ فیصله. وقدره بعضهم بعض ویلي ب90 90 کال عمر یې شو اوس به وایي چې مړ دی. والاقيس قياس موافق مسله دا ده ان لا يقدر بشيء چې تقدیر په هیڅ سره مونه لګي اندازه. والارفق او اسانه دا ده خدي نو به ارفق کارو کو ارفق دار یقدر ب90 چې 90 کالو باندې وفات 90 کالو عمر شو بس موږ وې دا وفات شو. واذا حكم بموته کله چې د مرګ فیصله وشي نو اعتدت امراته خزه به عدت تیر کې عدت وفات من ذلك الوقت نه او بس به کدا غنه پس نکاح کوي شي. لږ ورګورئ زمونږ د حنافو په مسایلو کې یو مسله دا ده چې عمل کول لپاره انتهایی مشکلات لري. دیو جنا زمونږ د علماء دیوبند خصوصا حضرت تانوی رحمه الله اعلی درجه انسان تیر شوی کا تفصیلی کتابونه مطالعه کوي الله پاک څنګه انسان پیدا کړي. الحیلة الناجزه بنوم باندې یو کتاب لیکلی مفتی شفیع رحمه الله یو خلاصه ذکر کړی ده هغې کې دا مسله بیان کړی دا یو د هغې خلاصه و نچوړ د ذکر کومه چې کله زموږ د احنافو یو مسله باندې عمل کول مشکل وي ضرورت وي ورته چې موږ دا مسله د بل امام د رایې موافق عملي کو نو مجبورۍ په وخت کې د بل امام په مسله باندې مفتین راجم شي فتوا ورکولی شي. په دې مسله کې د امام مالک رحمه الله د رایې موافق فتوا ورکړې ده. نو څنګه د هغې پوره تفصیل واورئ. کله چې د یو ښځې خاوند ورک شي مرګ ژوند زی پتې نه لګي دا ښځه به لاړه شي قاضي له دغه مالکي یو فتوا دا ده قاضي به د دې نه شهادت طلب کړي په دې خبره چې ته ستا خاوند ورک دی رایو دا رښتې وایي ګواهان به ورته وایي جي بلکل خاوند یې ورک دی. دې نه پس دې ته به اوس ووایي د دې اهلو عیال ته چې تاسو سړی ګورئ او قاضي به د خپل طرف هم دغه تلاش شروع کړي کم ذرایع دي د موقع مناسبت سره هغه لکه نن سبا د سوشل میډیا ده اخبارات دي. مګر څلور کله چې کله پوره شي د ښځه به دوباره راشي صحیح رایې داره د مالکي یو
او بیا به قاضي ته ووایي جی خاوند مې تر اوسه رانلی بیا به قاضي ګواهان را طلب کړي چې ګواهان ګواهي ورکړي چې او جی نه دی راغلی ده اوس به دې ته ووایي چې نکاح مې درله فسخه کړله یا مې د خاوند د طرفه زه نایب شوم طلاق مې درکو یا به دې ته اختیار ورکړي که ځان له طلاق ورکړي ورې که دا به طلاق ورکړي ځان ته دا به خلاصه شي 4 میاشتې او 10 ورځې عدت به عدت الوفات تېر کړي ځکه د اوس فرض شوله خاوند یې مړ دی تاسو په خبره پوه شوئ بیا به د هغې نه پس دا ښځه مخکې که نکاح کوي کولی شي په دومره مسله پوه شوئ دا صورت الو چې د ښځې ته د خرج خوراک نفقه انتظامو دا صورت الو چې ښځه په خپل عزت باندې نه یېرېدله یعنې کوم سفلي دغه دي جذبات دي که نه مطلب خواهشات دي هغه کنټرول کړو که یوې ښځې دا وویل چې زه نن نفقه میلاویږي خاوند نه غیر مساعد نه تېرېږي زما جذبات دي بیا به 1 کال قصه بیا به 4 کاله نه څومره به 1 کال او که یو زنانه داسې وه چې هغې ته نفقې بندوبست نه و نو بیا کمیدلی شو حتی 1 میشه پورې ټیم اور به شي خاوند مې ورک دی نفقې بندوبست نشته دی که لاړه شه هماغه قصه به وکړي 1 میاشت بس بیا راشه 1 بس چې بیا ورشي نه دی پیدا نه دی زه اوس مخکې نکاح وکړه پوه شولې په مسله باندې څومره به شي هدایت به د ښځې نکاح وکړله هدایت سره یې وکړله بچي هم دې پیدا شو بیا زوړ خاوند رالی اوس به څه کوو اوس مختلف احکام مرتب کیږي واوره اول حکم دا دی چې دا ښځه به د زوړ خاوند هدایت ته به بس پرېږدې بلا طلاقه د طلاق ته هم ضرورت نشته دی د دویم خاوند بلکې د اول خاوند نکاح ته هم ضرورت نشته هغه نکاح به قایمه وه عدت به تېروي او عدت به تېروي او دا عدت به د اول خاوند په کور کې تېروي د احکامات دي ښه یو ښځه د زوړ خاوند دویم طلاق ته ضرورت نشته دویم خاوند ته دریم اول خاوند له چې ورځي نوي نکاح ته ضرورت نشته څلورم عدت به د اول خاوند زوړ خاوند په کور کې تېروي پنځم د هدایت چې دویم خاوند دا به مهر ورکوي که نه نو که دخول یې کړی خلوت یې کړی مهر به کامل وي که نه نصب به وي دا به یې ښه شپږم کوم بچي شوي دي نو چې هغه نه و راغلی یا رالی و عدت په دوران کې کوم بچي وشو به د دویم خاوند وي هدایت به ستا دي مزې کوه بچی خو نه دی شوی بل قریب دی که نه تاسو په دې مسایلو باندې پوه شولئ دغه شان نور څه مسایل هم دي زما ذهن کې به فلحال نه یو قسم بل هم د هغې ته ویلی کېږي مفقود غیر غایب غایب غیر مفقود زه یې معلوم یې نه راځي کور ته نو ده هم ښځه شکایت کولی شي قاضي ته حیلة الناجزه یو کتاب دی اردو کې شته که ویې ګورئ مختلف مسایل یې پکې حل کړي دي کله داسې چې هغه متعنت وي خرچه هغه و ښځې له نه ورکوي کله لیونی دې ټولو احنافو رایې هم په دې جوړه شوې ده چې قاضي ولا فسخ نکاح کولی شي خو په هر حال د قاضي که ښځه خاوند یې داسې چې موجود دی ملاقات ورسره کېدی شي دا کارونه به کېږي نو بیا کوشش پکار دی چې خله موله ورسره وکړي ورته وګورئ وقسم ماله بین ورثته الموجودین فی ذلک الوقت دغه وخت کې د مرګ فیصله وشوله که نه نو په دغه وخت کې اوس د میراث خبره شروع شي نو مال به د تقسیموي دقه وخت کې چې کوم ورثه موجود دي په هغو باندې دی نه چې مخکې مړه دي هغو له بیا نه ورکوو ها ورپسې مسله را روانه ده دی نه چې کوم مخکې مړه دي چونکې د ده مرګ فیصله په دې وخت کې وشوله نو څوک چې د دې نه مخکې مړه دي نو خو د ده نه مخکې مړه دي نو هغو له به میراث نه ورکوو ورپسې مسله د هغو میراث بدل هم نه ورکوو پوهېږئ پې چې هغه مخکې مړه دي لحاظ میراث یې دله ورکوي داسې هم نه کوو وقسم ماله مال به تقسیموي بین ورثته د ورثو ترمنځه کوم چې موجود دي فی ذلک الوقت کانه مات فی ذلک الوقت گوی چې هم دقه وخت کې مړ شو معاینه لیدون کې مړ شو خلکو لیدلو مړ شو مثلا اذ الحکمي معتبر بالحقیقي ځکه دلته موت حکمي دی خو قیاس سے بچا باندې حقیقي باندې چې خلک یې نه مړ شو ومن مات قبل ذلك او څوک چې مړو د ده نه مخکې لم یرث منه د ده نه میراث نشي وړی لأنه لم يحكم بموته ځکه لا فیصله نه ده شوې ده په مرګ باندې فيها د هغو د مرګ په وخت کې خو لا فیصله نه وه شوې که نه تاسو پوهېږئ که نه فصار كما اذا كانت حياته معلومه
وای چې هغه کله مړه کېدل د ژوند لا معلوم دا لا ژوند دی نو هغه به میراث څنګه ورکو ولا يرث المفقود واحدا دا پکې لا بلا مفقود به میراث نه وړي یو کس مات فی حال فقده چې د ورکوالی په حالت کې مړ شوی دی هغه نه میراث نه وړي وجه څه مولوی صاحب د ژوند منګ لا تر اوسه باقی پریخیو دا په استصحاب الحال په وجو کا دا د چا په وجو چونکه مخکې ژوند دی او وس مونږ وایو وس بم ژوند دی نو او استصحاب الحال چې توجه چې دفع کولای شي د مال څوک نشي وړي تر څو چې د مرګ فیصله نه شي دفع کولای شي دافع دی خدا سي نشي کولای چې نور شي را جلب کی رای کوي پتن لګي پوه شوي کنه استصحاب الحال دافع دی او مثبت نه دی نه د مال کې څوک وړي دفع کوي نشي را نه وړي تر څو چې مرګ فیصله نه شي مثبت نه دی چې نور خلق د فقط په دوران کې مړي دي د میراث را کوي الاصل ابقاء ما كان على ما كان ګورئ دا لان بقاء ذك بقاء چې د ژوند بقاء د حي اند سیال کې چې دا ژوند دی په ذلك الوقت باستصحاب الحال د چا په وجه دی او استصحاب الحال چې دی هو لا يصلح دا صلاحیت نه لري چې دا حجت جوړ شي په استحقاق کې وكذا لو وصل المفقود ومات الموصي اکبر وګوري وصیت په باب کې قانون داري ان شاء الله را بشي لك الله چې کله وسړی وصیت وکي کنه او چا د باري وصیت کړي مثلا هدایت د باري وصیت کړي مثلا چې یو کس ویل چې مړ شو منظما د مال نه 1 لک روپۍ هدایت لور کوي په چې هدایت مخکې مړ شو دا کس نه به هدایت ته نه ملاوي قانون په کې داري موسی چې دی چې وصیت کړي دا به ولمري او موسی له د چاره بر وصیت شوی به رستمري نو وسراشه مفقود د بار چې وصیت کړو او د مفقود د مرګ فیصله نه مخکې هغه سړی مړ شوی نو مفقود ته بس نه ورکو ځکه دا خو د څه لکه میراث اثبات دی که استحقاق دی پوهېږئ پې نو مفقود دا ژوند د دې سړي نه وروستو مړ دی دا مسله دا په استصحاب الحال ثابته ده وکذلک هم دغه شان لو اوصا که وصیت وکړي وصیت چا کړی مفقود ته ومات او بمړ شي موسی ثم الاصل باصل لا انه لو كان مال مفقود وارث لکبر وګورئ مفقود میراث به څنګه تقسیمیږي تاسو به سراجي کې ویلي مطلب متوجه شي ورثه به درې قسمه مفقود سره یو هغه چې مفقود موجود وي کنه او که مفقود نوي دغه په میراث کې هیڅ فرق نه راځي به هر حالي وړي دویم هغه که مفقود وي میراث نه وړي او که مفقود نه نه به میراث وړي څه صورت شو او دریم هغه چې مفقود وي میراث لږ وړي او چې مفقود نه وي به ډیر وړي څه شو یو هغه چې مفقود وي او که نه وي میراث وړي هیڅ فرق پکې نه راځي دویم مفقود حرماني څه ته وایي حجب حرمان راولي به که مفقود وي میراث نه وړي او که نه وي به یې وړي او دریم نمبر هغه دی چې نقصان راولي حجب نقصان که مفقود وي لږ وړي او که نه وي نو ډېر وړي اوس به څه کوو نو چې کله میراث تقسیمو دا کسانو مثلا د مفقود ورور مړلی څوک یې مړه دي نو څوک چې میراث وړي هغه له به ډایرکټ ورکو پوه شوئ پې او څوک چې د مفقود په وجود وجې نه نه وړي هغه له به یې سره ورکوو نه او څوک چې د مفقود په وجود په وخت کې لږ وړي او مفقود چې نه یې به ډېر وړي نو هغه له به هغه لږه حصه ورکو او باقي به موقوفه کړو نو که مفقود رالی بس بیا به زړه په زړه یو کرانه لی هغه له به بقیه هم ورکو تاسو پوه نه شولې مثال یې وله ورکړی که نه یو سړی دی مړ شو توجه جي دوی لورینې دي ښه یو یې زوی دی مفقود دوه یو یې ابن دی نوسی دی او دغه شان بنت ابن دی نو اوس راشي عن ابنتين وابن مفقود وابن ابن وبنت ابن اچھا جی لږ بر وګورئ په دې صورت کې به ابن چې موجود وي ابن الابن ته هېڅ هم نه میلاویږي که نه
اغلب اسم نه ورکو ځکه مفقود د شی لکه ژوندې بنت ابن تم څنګه ملاويږي او مفقود ابن دی نو بنتين کزان لوي سلطان وړله او که ابن مفقود ژوندې نو به خو نسب دا وړي نسب هغه ته میراث البشری کا دسه وکنه نسب ورته به ورکو هغه ته وګورئ ثم لسو انه لو كان مع المفقود وارث كشري مفقود سره وارثو لا يحجب به چې مفقود پاغه محجوب کېدل نه ولكنه ينتقص لیکن دمروا چې کمیدلو حق د هغه به د مفقود په وجه باندې سوچ مې نو چې ترجمه مې صحیح وکړه کنه لو كان مع المفقود وارث كشري مفقود سره وارث وي لا يحجب چې هغه نه محجوب کېدل په مفقود باندې د څه ویلو ولكنه دمروا چې ينتقص حق او حق کمیدلو به د مفقود په وجه نو وسيو تاور بکلی شي دغه وارث ته اقل النصيبين حصہ چې کم کم دا دوه کې مفقود په وجود په وخت کې او د ادم په وخت کې چې کم کم دا عقب ورکو ويوقف الباقي بموقوف شي وان كان معه وارث كشري مفقود سره وارثو هغه داسې وارثو يحجبو چې هغه محجوب کېدل به مفقود په وجه نو غلب لا يوتا اصلا بالکل بین ورکو بیان وورا رجل يسري دي ما تمل شو ابنتين دولورين دي وابن مفقود ايوي ابن دي مفقود وابن يوي وسيد وبنت ابن يوي وسيدا نو والمال في يد الاجنبي ودا مال د اجنبي سری بلاس کیو اجنبي سری منل چې دا مال د پلان کې رقم چمل دي او دای اولاد دی او بکلا مفقود هم دي دا ټول سي منل تصادقوا ورثوا او اجنبي تصدیق کو دی او بلو او ورثوا منلو کا على فقد الابن چیزوی ورک دے وطلبت الابنتان وطلبوکو دی میراث وطلبت الابنتان الميراث دی میراث نتوطیانی ورکولی بشوت نسب ولدا لانه متيقن به زکدا یقین دی عقل متيقن وی ويوقف باقی کم نسب دے کنا دب النصف الاخر بموقوف شي ولا يوتون ورکولی کی ولد لبنتا نبی که مفقود مړو مخکی نبی بدی بناتو ته سلطان برابر کو او باقی کوم سلطان پاتې شو هغه نو سوته ورکو لانهم يحجبون بالمفقود من دغه محجوب کیږي ولو كان حيا دک لو كان هو غلط لیکلی کچری مفقود ژوند دی نو مفقود محرومیدل کنه دان وسی فلا يستحقون ان دي استحقاق دي میراث نه کوي په شک باندې ځکه شک دی چې مفقود ژوند دی کنه دی نو کمل دی میراث به وته ورکو که ژوندې دي نه به ورکو او میراث د څه شی دی دا په شک نه حاصلېږي ځکه دا پوره سبب غواړي ولا ينزع من يد الاجنبي الا اذا ظهرت منه خيانه الاكبر ورث اجنبي بلاس کې مال لیکنه دا وسم مسله وکړه تر څو چې اجنبي ادم د مفقود مال د اجنبي بلاس کې دی مفقود مالیات کا نو اجنبي نه به نه رخلو تر څو چې دا خیانت نه ظاهر شوی کې خیانت وکاو به ترواله اجنبي مفقود مال تبانه کی ولا ينزون باقي السلکی کدا د مفقود مال د نصف موقوفه یادی کا مطلق مال نه څوک دی نصف موقوف لري کو کنه دغه نصف خو بناتو تورکو ثلاث اجنبینا ها الا اذا ظهرت منه خيانه مگر دا چې ظاهر شي دغه نه خیانت به بیتلو والنذير هذا نذير د دې مسلې حمل له کله چې سره وفات شي د خزي حملي څه وکنه نو حمل بوجه چې څوک د میراث نه محرومي کې غلب نه ور کوي او چا په میراث چې اثر نه پریوځي غلب پوره ور کوي او د چا میراث چې کمیږي د وجود په الګ په وخت کې او جنې په وخت زیتی کی وغیرہ نه به عقل ورکو د څه وکنه او حمل هم تور څومره کېدې شي څوک یو کېدې شي دا مفتا به د امام سیبرای څوک دوه کېدې شي څوک درې کېدې شي څوک څلورم وي مفتا به سره یو دی ونذير هذا الحمل حمل له فانه توقف له موقف کیږي بد د بنا میراث ابن فإن توقف له موقف کیږي بد د میراث ابن توقف لفظ ده کنه ها توقف ټیک دی ما تباب تفاولنا ماضي صيغه نه لګي ها توقف موقوف کولای بشي د بارا میراث ابن واحد میراث ابن واحد علامه علی الفتوى بدی فتوا چې یو وارث میراث ولا موقوف کو ولو كان ما هو وارث اخر کده سره
بل وارثم نو سرازا ان كان لا يسقط کچری دغه وارث نه ساقط دلو کدام حمل الک یو کجینی بحال ولا يتغير بالحمل حمل سريس فروان رتل نه او كل نصيبي غتبا پرې صبركم وان كان ممن کچریو د سره د سی څوک تسقط بالحمل چاغه ساقط دلو د میراث نه په عمل سره لا یو تغتبه نور کو مثلا ورونه دي نمبري وان كان ممن او کده سی څوک يتغير به چې داغو میراث متغیر کېدلو پدیم حمل باندې نیوت الاقل بوت ورکل شي لتيقن به ذکا یقینی دا کما فی المفقود لك مفقود کم دا مساله وا وقد شرحناه ومنګه پوره تشریح کړی د کفایت المنتهی کی باتم من هذا د دین ممزیتی قصې به کې کړی دي